والظاهر ان المراد من الحكم التصديق واللزان حکم مراد دلته تصدیق به معنی لزان ده دا نور معنی نه دي مراد چې معنا لغوي معنا اصولي ده یعنی معنی منطقي دا نور ځکه معنا لغوي معنا اصولي دا خو فن خروج ده معنی منطقي نور چې قضیه ده یا نسبت ده یا محکوم یا انتصاب ده دا نه دي مراد ځکه دا خلاف ظاهر دي ظاهر دا ده ان المراد من الحكم چې تصدیق نه بعد کوم حکم ذکري هو تصدیق دا په خپل تصدیق ده کم تصدیق ته امامی نه ولزان بمعنى لزان چې دا تصدیق ته محققین حکم او ده ان المراد من الحكم مراد حکم نه چې تصدیق نه بعد ذکر سی کله ته حکم تصدیق نه بعد ذکر ده مراد حکم نه چې تصدیق نه بعد ذکر سی هو تصدیق دا په خپل تصدیق ده شو حکم په خپل تصدیق ته امامی تصدیق نه امامی تصدیق حکم ته نه وای دا ولزان هغه تصدیق چې په معنا دي ځان سره ده دا یو د حکم چې دا تصدیق ته محققین حکم او دا ظاهر ده دا نور غیر ظاهر دي وجه دي ظهور څه ده چې دا ظاهر نور غیر ظاهر دي ځکه حکم نه اذان معنا اخیستل دا موافق ته سباق سره دا موافق ته سیاق سره لکه حمدالله چې وای سباق کې تصدیق لفظ ذکر ده نو تصدیق نست په ادراک ځانی کې تصدیق نست په ادراک ځانی کې په دې نورو معنو کې دا نص او ظاهر نه ده چې قضیت تصدیق نه اخلي بیا ته تصدیق نه وای نسبت تصدیق نه اخلي دا ته تصدیق نه وای محکومی تصدیق نه اخلي دا ته نه وای انتصاب ته نه وای نو سباق چون کې لفظ تصدیق تا چې دا نص ظاهر د په ادراک ځانی کې دا د دې تقاضا کوي چې حکم به معنی لزان ده نه نور معنی چې یا محکوم به یا نسبت یا قضیه یا انتصاب ده ولې ک نور معنی واخلې چې قضیه واخلې حکم نه یا نسبت یا محکوم به یا انتصاب امخ کې خو تصدیق ذکر ده چې دا نص ظاهرا د پیزان کې نه لازم به چې مخالفت عنوان نه او سباق نه والتالي باطل ځکه سباق کې تصدیق ته چې ځان ده ادراک کې ځانی ده ته به حکم نه نور معنی اخلي چې قضیه یا نسبت یا انتصاب ده نو عنوان یو څو معنون بل څه مخالفت را له عنوان نه او سباق نه والتالي باطل ځکه دا کلام فصیح خلاف خبره ده دا یو دلیل دغه دلیل ته حمدالله تعرض نه کړای اوس دې باندې یو اشکال دا چې توای چې حکم نه ځان معنا مراد ده وجه دا چې مخ کې سباق اول عبارت کې تصدیق ذکر ده چې دا ظاهر نست په ځان کې په قضیه نسبت محکوم به انتصاب باندې اطلاق نه کړي دي تصدیق نو بیا په کار دا چې حکم تصدیق سره یو شی ځکه تصدیق می ادراکي ځانی ته وای او حکم نه دي ځان واخسته خدا خو هو به یو دی نو بیا په کار دا چې ضمیر دې راځي کړه وي ځکه قاعده دا ده چې شای اولن ذکر چې صراحتن ثانیا په ضمیر ذکر کړي نو بیا خو حکم نه ویل پکار ځکه حکم یې ځان څو تصدیق می ځان ده نو بیا خو شای یو ده بیا به دا څه ویل چې التصدیق هو منه اجمالی و منه تفصیلی یو کته خامخه وضع د ظاهر موضع ضمیر کې چې په کار دا و چې لفظ الحکم بجای د تصدیق ویلاوي وجه دا ده چې موافقت عنوان معنون دواړو راشي نو دا اولاده به په کار دا چې لفظ تصدیق ته ویلاوي ځکه اسی حکم ځان د ځان خو تصدیق ته وای خو به دا څه ویلا چې التصدیق منه اجمالی و منه تفصیلی نو حکم ذکر کول دواړو قاعدونو خلاف دي یو ضمیر قاعده نه خلاف دي یو بل دې قاعده نه خلاف دي چې عنواني مخالفت ته بیا مت پریش په کار دا وی چې عنواني مخالفت نه وي صراحتا لفظ تصدیق ته ویل جواب دا ده چې دا دوه کار مونږ وکړ نو مو ضمیر راځي ک انمو لفظ الحکم په ځای تصدیق وځکه ځکه ماتین یو مراد لري ماتین دا مراد لري چې تصدیق خو مراد ده دلته خو تصدیق امامی نه اخلم
چا تصورات اربعو ته وایي تصدیق د متأخرین او کماو زنه اخله چې صورت النسبت ته وایي چې مخلوطي ځان سره بلکې تصدیق نه مراد تصدیق د محققین او کماو دا چې صرف حکم ده ځکه تصدیق نه بعد چې لفظ الحکم ذکر شي دا نسوی په ایزان کې بل ترجمه جوړېدا نه سي دی حکم چې تصدیق نه بعدي ځکه تصدیق امامي خو نه ده حکم تصدیق ته متأخرین او کما خو نه ده حکم قضیه خو قضیه خو نه ده حکم تصدیق نه بعد نسبت نه ده حکم تصدیق نه بعد انتصاب نه ده صرف ایزان ده نو حکم باندې تصریح کول ضمیر نه راوړل دا تنبیه ده په دې باندې چې تصدیق نه مراد د متقدمین او محقق متأخرین او کما او تصدیق نه ده نه د امام رازی تصدیق ده ځکه متأخرین او کما او امام رازی تصدیق ته حکم نه وای تصدیق نه بعد حکم چې ذکر شي دا نه امام رازی تصدیق ته حکم وای او نه د متأخرین او کما او تصدیق ته حکم وای صرف د محققین او کما او تصدیق ته حکم وای چې فقط ایزان ده قضیه ته نه وای تصدیق نه بعد حکم تصدیق نه بعد چې حکم ذکر ځاته قضیه ته نه وای نسبت ته نه وای انتصاب ته نه وای نو تنبیه په دې باندې چې مراد دلته تصدیق ته محققین او کما او ده چې صرف ایزان ده د وجه لفظ الحکم زیات کا تصدیق نه بعد نه ضمیر راوړی نه لفظ تصدیق وارد کړ چې په دې باندې تنبیه راځي اوس په دې سوال چې دا تنبیه خو سابقان ماتین په تصوراتو کې ویلې وکړ دا سی ویلو په الته تقسیم العلم کې ان کان اعتقادا لنسبت فتصدیق و حکم ګور الته حکم تصدیق نه بعد زیاتی کړو نو حکم تصدیق نه بعد زیاتی کول نست په دې کې چې تصدیق نه مراد تصدیق ته محققین او حکماو ده ځکه حکم په ترجمه د تصدیق امامی کې نه جوړیږي حکم په ترجمه د تصدیق ته متأخرین او حکماو کې نه جوړیږي بلکې حکم په ترجمه د تصدیق محققین او حکماو کې جوړیږي چې تصدیق ته محققین واغلی نو بیا حکم ترجمه صحیح دی ځان نو دا تنبیه خو ماتین سابقا په تصوراتو کې ویلو چې تصدیق نه مراد تصدیق ته محققین او حکماو ده ځکه الته لفظ الحکم زیاتی کړو چې په دې باندې تصریح و چې د محققین او حکماو تصدیق ده بیا اوس بیا چې د پر الحکم زیاتی کې تصدیق نه بعد چې په دې باندې تنبیه ورکړي چې دلته محققین او حکماو تصدیق ته تنبیه وای سابقا وروا جواب دا چې بعد مسافت له وجنه کدای شي اذهانو نه دا خبره وتلی چې ماتین مراد تصدیق نه تصدیق ته محققین او حکماو ده دا ځین نه وتلی وي بیا یې تنبیه ورکړه تصدیق نه بعد حکم زیات کړ اشاره دې ته کوي چې تصدیق نه بعد حکم زیاتېدل دا امامي تصدیق نه جوړېږي دا متأخرین وال نه جوړېږي دا فقط تصدیق ته محققین او حکماو جوړېږي چې حکم په تفسیر کې واقع شي ځکه د تصدیق په تفسیر کې حکم راتل دا حکم صرف ایزان کېدای شي چې صرف ایزان کېدای شي نو معلومه ده چې تصدیق نه مراد تصدیق ته محققین او حکماو ده امام رازی وال نه ده متأخرین وال نه ده دا یو وجه دوم وجه حمد الله وای کما يدل علی التفسیر بالانکشاف دا دوم وجه وای ترجیح پر چې دلته ایزان راجح ده ان شاء الله دا وصفه لرغه ده مزال ډیر وکړي